لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والدی و ولدی والناس اجمعین متفق علیه. دې حدیث شریف کې د پنځو مباحثو تذکره شوې وه. څلورم بحث کې مونږ لګیا وو، حل د الفاظ مفرده و اعتراضات او جوابات. ټیم پوره شوی و. حدیث مطلب دا دی چې مؤمن به جوړ نشي یو ستاسو زه دته محبوب شمه د پلار نه د بچي نه او د ټولو خلکو نه. نو اعتراض به دا وارد شي چې والدی ولې ذکر نه کړه، چې د والدین هم درته محبوب شم، والد ذکر کړه. جواب دا دی چې د والد نه مراد ذو ولدین دی، لکه لابن نه مراد ذو لبنین، تامر نه مراد ذو تمرین. نو چې ذو ولدین ته مراد چې نو والدم ذو ولدین ده، نو په والد کې والدم داخله شو. پې پوه شوئ؟ دا یو جواب شو. دویم جواب به دا وکئ چې والد اصل دی او والده فرع ده، او قاعده دار چې الاصل یذکر والفرع یترک. بس دا خبره ښه خبره ده که نه؟ اصل ذکر کېږي او فرع پرېښودل کېږي. دویم سوال به دا وارد چې والد یې ولې مقدم که په ولد باندې؟ والد نه ورته ګران شم، محبوب شم، او د والد نه. جواب دار چې والد اعم وقوعا دی، د هر چا پلاری، او ولد اعم وقوعا نه دی. چا واده کړی د هغوی ولد یو، چې چا واده نه کړی د هغوی ولد. او ډېر ودونو والا مې چې ولدي نه وي. تاسې په دې پوه شئ؟ نو په والد کې عموم په نسبت سره د ولد نه عام وجودن او ولد اخص وجودن، نو ځکه هغه مقدم کړ. دویم جواب دا دی د والد مشابهت دی د نبی صلی الله علیه وسلم سره. ترمذی شریف کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انما انا لکم بمنزلة الوالد لکم. زه داسې یم لکه والد چې د ستاسو یې ښې خبرې درته ښیم او د بدو نه هم ساتم، او والد هم داسې ښه کارونه خلکو له ښیي، د بدو نه ساتي. دریم جواب، والد سره محبت وي تکریما او تعظیما، او ولد کې دا نه. د ولد سره محبت وي شفقتا. نو د والد دا محبت دا مشابه دی د رسول صلی الله علیه وسلم د محبت سره، ځکه د رسول الله سره محبت تعظیما او تبجیلا او تکریما. دریم اعتراض دا دی چې ظاهره کې خو انسان ته خپل ځان هم محبوب، نو ځان یې دلته ولې ذکر نه کړه؟ حتی اکون احب الیه من والدی و ولدی و نفسه والناس اجمعین. جواب دار چې بعض روایتو کې نفس هم شته، لیکن هغه د امام بخاری رحمه الله د شرایطو سره مطابق نه و هغه روایت، نو هغه یې ځکه نه دی ذکر کړی. بعضې روایتو کې شته، او په دې دلیل هغه واقع د عمر رضی الله تعالی عنه هم ده. دویم جواب دا دی والد او ولد سړي ته د نفس نه هم ګراني که نه. سړی دا خوښوي چې د والد په مقابله کې ما ته تکلیف ورسي، خو چې دی بچي. د ولد په مقابله کې ما ته تکلیف ورسي چې دی بچي. تاسې په دې پوه شئ؟ نو محبت د والد او د ولد سره د ځان نه زیات دي. نو چې دا زیات محبت والا څیزونه ذکر کړو، نفس پکې به طریق الاولا داخل. دریم جواب دا دی چې والناس اجمعین، د ټولې دنیا نه به درته نبي کریم صلی الله علیه وسلم محبوبي. نو په ټوله دنیا کې د ده نفس هم راغی، والناس اجمعین کې د ده نفس داخل شي. پې پوه شوئ که نه؟ دې بل حدیث ته ګورئ. وعنه رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث من کن فی وجد بهن حلاوة الایمان من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما ومن احب عبدا لا يحبه الا لله ومن يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار. متفق علیه.
دا حدیث هم د انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی. پنځو مباحثو ته پکې خیال کوئ. اول باس احوال د راوي د حدیث شریف، دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم باس ما هو المقصود من الحدیث، څلورم باس حل د الفاظ مفرده و اعتراضات او جوابات، پنځم بحث مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره. اول باس احوال د راوي د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوي د سیدنا انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ د کم حالات چې وړاندې حدیث کې ذکر شنو بیا یاد نه کوو. دویم باس مختصر تشریح ته وګورئ. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثن درې خویونه دي، درې کارونه دي، من کن پی هغه څوک چې وي په ده کې دا درې کارونه، وجد بهن حلاوة الایمان، دی به محسوس کی بهن په دې درې څیزونو سره حلاوة الایمان، د ایمان خوږوالی. دا درې کارونه چې پکې راشي نو د ایمان خوږوالی به محسوس کی. من کان الله ورسوله احب الیه مما سوا، اول دا چې الله او د الله رسول دته محبوبي د هغه څه نه چې د الله او د رسول نه سوای. الله او د الله رسول ورته د هر څه نه زیات محبوبي. یو دویم ومن احب عبدا، چې څوک یو بنده سره محبت کوي، لا يحبه الا لله، محبت ور سره نه کوي مگر صرف او صرف د الله دپاره، صرف او صرف د الله دپاره. تاسې په دې پوه دا دوش. دریم ومن یکره ان یعود فی الکفر، او څوک چې بد ګڼي دا چې واپس شي په کفر کې، بعد ان انقذه الله منه، پس د هغې نه چې خدای دی د کفر نه خلاص کړی دی. دا داسې بده ګڼي کما یکره ان یلقا فی النار، لکه دا چې بده ګڼي چې په اور کې دی واچولی شي. اور کې اچول خوښ ګڼي خو کفر ته بیا تلل خوښ نه ګڼي. پرې پوه شئ. دا درې خویونه چې چا کې راشي نو بس د ایمان حلاوت به محسوس کی، د ایمان خوند. متفقن علی، بخاری و مسلم، امام نسائی، ترمیزی، ابن ماجه، مسند احمد، ټولو کې دا حدیث ذکر دی. دریم باس مقصود د حدیث. ما قبل کې بیان د دې خبرو چې محبت د نبی صلی الله علیه وسلم د ایمان جز دی. اوس دا بیانوي چې د ایمان په دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د هغې جز دی، د ایمان کې به خوند څنګه پیدا شي، خوږوالی. نو درې څیزونه د خوږوالي ذکر کړي. مقصد دا دی، دا خو خبر دی خو په معنا کې انشاء ده، امر دی. وایي چې دا صفتونه ځان کې پیدا کوي نو الله به خدای ته نږدې شي. دویم مقصد دا دی چې خصال د ایمان ذکر کوي، اجزا د ایمان ذکر کوي چې دا درې خویونه دي. نو ایمان ذو خصالن شي، هر ذو خصالن مرکب وي، نو ایمان مرکب شي. هر مرکب یزید و ینقص، فالایمان یزید و ینقص. څلورم بحث حل د الفاظ مفرده و اعتراضات او جوابات. اعتراض به وارد شي. ثلاثن مبتدا ده، من کن به فیه وجد بهن حلاوة الایمان. من کن پی شرط شو وجد بهن حلاوة الایمان، دا جزا شو. شرط سره د جزا نه دا جمله شرطیه خبر د مبتدا شي. اعتراض واردی ثلاثن خو نکره ده محضه، او نکره محضه خو مبتدا نه واقع کیږي. جواب داره چې ثلاثن مضاف د خصالن ته، ثلاث خصالن تخصیص پکې په اضافت سره راغی. یا ثلاثن صفت ته د موصوف محذوفه، خصالن ثلاثن، نو بیا پکې تخصیص په توصیف سره راغی، نو نکره مخصصه شوه. حلاوت خوږوالی د ایمان ته وایي. د ایمان تشبیه د شی مستلز سره ورکړل شوې ده. نو شی مستلز مشببی شو، دا مشبه شو. کلام کې مشبه ذکر دی نو مکنیه شو. حلاوت ور سره لازم دی نو دا تخیلیه شو. تاسو باندې به اعتراض وارد شي
چې درې څیزونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ایمان د حلاوت دپاره ذکر کړي دي. درې واړو په منځ کې مناسبت څه دی او وجه د حصر پکې څه ده؟ جواب دا چې د انسان واسطه د درې شیانو سره راځي، یا د خالق سره او یا د مخلوق سره، د الله او د الله د رسول سره، یا واسطه د ما سوا سره راځي. که د الله او د الله د رسول سره راځي نو دا اولنۍ خبره شوه. تاسو په دې پوه شئ چې الله او الله رسول درته محبت. که د مخلوق سره واسطه راځي یا به د دوست سره راځي یا د دشمن سره. که دوست سره راځي من احب عبدا لا يحبه الا لله، او دشمنانو سره د دین واسطه راځي ومن یکره ان یعود فی الکفر، نو دا پکې ذکر. په پوه شوئ درې خصال دي خو جامع الخصائل دي. مسلمان به د خوښي د اسلام په وجه، کافر به د بدي شي د کفر په وجه. دلته په تاسو یو اعتراض وارد شي، من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما. الله او د الله رسول ته دا ضمیر د تثنیه راجیش. ابو داود شریف کې حدیث دی، هلته منع راغلی ده چې الله او د الله رسول ته به یو ضمیر نه راجع کې. یو خطیب و خطبه یې ویلې د نبی علیه السلام په مخ کې، هغه ویل من یطع الله والرسول فقد رشد ومن یعصهما فقد ضل وغوا ومن یعصهما. نبی علیه السلام ورته بیس الخطیب وانت، ډېر بد خطیب یې ته، داسې بیا مه وایه. ولې مه وایه؟ ځکه ضمیرونه دوه الله او رسول ته یو ضمیر د تثنیې راجع او دلته خو ورته راجع شوی دی، دا تعارض د حدیثینو په منځ کې راغلی. جواب دا دی چې منع په اول د اسلام کې وه، ځکه د شرک زمانه نږدې وه. الله او د الله رسول ته به په ضمیر په ارجاع کې هم دواړه نه یو کې. بیا وروسته چې شرک زمانه لرې شوه بیا دا منع منسوخه شو. دا یو جواب شو. دویم جواب دا دی چې هغه بې ځایه وقف کړی و، هغه داسې ومن یعصهما، وروسته ورپسې نه فقد ضل وغوا، وروسته ویلې وقف یې وکړو. پې پوه نه شلې څنګه ویلي ومن یعصهما من یطع الله والرسول فقد رشد واهتدى. اخو صحیح شو، جمله شو کړه ومن یعصهما، شرط ذکر چې جزای ورپسې وروسته ذکر کړه. نو دا بې ځایه وقف کړی و ځکه نبی علیه السلام منع کړ. دریم جواب دا چې یو جمع په محبت کې ده او یو جمع په معصیت کې ده. دلته جمع په محبت کې شوې ده، دا جایز ده، او هلته جمع په معصیت کې شوې وه، هغه ناجایز ده. یو اعتراض به په تاسو ته خوب درځي، موږ له هم راوستو. تاسو سر نه خوځوئ، نه سوای ټولو دی سوای نه کړه. پوه شوئ؟ اچھا چې اوټونه بیا للي دي، د هغوی خوبونه خو به مزبوره شوي که سهار کې به اخبارونه ګوري چې تورې څو اوټونه مې اخیستي، او چې دا سلو نه کم اخیستې چې دی له اوس کوتکونه ونیسي، او چې چا ورکړي دي چې هغوی له کوتکونه ورکړي. چې دا سلو نه کم چا ورکړي دي د اوټرانو ته کوتکې ورکړي چې وهی هسې هم را باندې اوټ ضایع کړه، و دې هم نه ګټله او موږ دې هم خرابه کړه. ولکشیر را نږدې شه، راځه مه وېرېږه، ویښې راځه. سوال به وارد شي، حلاوت خو اجسام مذوقه کې وي، ایمان خو من قبیل الاجسام نه دی، ایمان خو من قبیل الاجسام نه دی، دا خو یو کیفیت دی، دې کې حلاوت نه راځي کړه. نو څنګه د حلاوت نسبت ایمان ته وکړو؟ پوه شئ؟
فقها جواب دار چې فقها کرام دا حمل کوي په استعاره باندې او وایي چې د حلاوت نه حلاوت معنوي مراد دی چې عبارت دی د استلذاذ بالطاعات نه سړي ته په عباداتو کې خوند میلاو شي دې ته حلاوت د ایمان وایي و ایثارها علی جمیع الطاعات الشهوات په ټولو شهواتو محبوب خوښ کې نو دې ته څه وایي حلاوت وتحمل المشاق فی مرضات الله سخت سخت تکلیفونه برداشت کې د خدای په رضا کې چې د الله سره د محبت او صوفیه کرام سوي هغه وای دلته د حلاوت نه مراد حلاوت حسی دی حسی تاسو په دې پوهیږئ یو عالم بزرگ عالم تیر سے حکیم اختر صاحب رحمه الله آیو بیان ما اوریدلی هغه یو لاک کرته قسم خورم په الله سره چې د الله نوم په دې ژبه باندې څنګه خوږ دی دنیا کې خواږه بل داسې څیزونه نشته هغه حسي خوږوالی دی که مولانا حسین علي رحمه الله هغه به چې وایي ماسخوتن مونځ وکړه مراقبې له به کېناسته او میلمه به ناستو ده به نه و لیدلی چې انتظار به کوو چې اوس به سر راوچتئ اوس به سر راوچتئ اوس به سر راوچتئ تهجد ټیمه پورې به مراقبه کوله دا ولې کوله حلاوت حسي و که نه حلاوت محسوسه و تاسو په دې خبره باندې پوه شئ که نه شئ پوه ابراهیم ابن ادهم به عبادت کو بادشاه و بادشاهي پرېښې وه اوس خو مولین د چوکیو پسې منډې وایي ګریوانونه ورپسې وشلول ما ته یو ملا ویلې که دا د مولیانو دیکې دې لیدلې وې چې چوکۍ پسې دا دیکې وهلې تاسې په دې پوه شئ دې نه غټه چوکۍ شته چې دا مونږ او تاسو ناست یو زما د په خدای قسم چې داسې چوکۍ نشته دا ډېره لویه چوکۍ مولانا فخر الاسلام صاحب دلته راغلی و هغه بیان کې ویلې وایي د دوی نه خو نه یم خبر خو دا خپل ملاتوب لس کرته د عمران ماما په بادشاهۍ نه ورکوم لس کرته د بادشاهي چې په دې نو دا خپله غریبي ملاتوب نه ورکوم همداسې ده تاسو په دې پوه شئ دا ملاتوب خو ډېر ښه شی دی یو خو دې چوکۍ نه څوک لرې کولی نه شي غټ کمال پکې دی صحیح ده نو ابراهیم ابن ادهم بادشاهي پرېښوده او عراق کې د دجلې او فرات سیند د غاړه ناست دی او کلکه ډوډۍ ده دا څو ورځو بادونو وهلې ده او دا په دې دغه کې چې کوم دی بوبو کې نرمۍ او دا خوري او داسې خاندي او خوشحاله دی او څوک پټ پټ روان دي چې دی څه وایي چا سړی ورغی ورته یې د خدای بنده بادشاهي دې پرېښوده ظالمه دا دې ځان سره څه وکړه دلته دې ډوډۍ ته ناست غږ مه کوه قسم په خدای چې بادشاهانو ته پته ولګېده چې موږ څومره مزو کې یو چې تورې به راواخلي موږ سره به جنګ کوي چې راشي دې چوکۍ باندې تاسې کېنئ خو دا مزې موږ له راکوئ وی والله کې ورکو دا د طالبۍ مزې نه دي دا لوږې او تن دي او دا د وظیفو ډوډۍ او دا د جوماتونو شپې چې جوماتونو کې څوک اوسېږي په زموږ وخت کې به بروزو کې موږ شپې کولې بروزې به وي جوماتونو کې بروزې پېژنئ بروزو جوماتونه به داسې خوشبویي به وه پکې قسم مې دی په خدای چې د دنیا د بادشاهانو د محلونو او بنګلو نه هغه د بروزو شپې ډېرې خوږې وي ډېر خوند و پکې اوس تاسو به پته بیا ولګېږي چې ملایان شئ چې دا د جوماتونو شپې دا څومره مزېدارې دي او دا د مدرسې او د طالبۍ تکلیفونه او هغه شاعر وایي اذا لم تر الهلال فسلم لناس رؤوه بالابصار تاسو موږ که نه منو و چې میاشت دې ونه لیدله نو هغو خلکو خبره خو ومنه چې چا په دې سترګو لیدلې ده او درته وایي ما لیدلې ده دا خبرې خو موږ نه دي لیدلي چې د الله په نوم کې حسي خوږوالی دی خو چې څوک کوي او قسمونه خوري چې ما لیدلي دي او زه یې محسوسوم باید د هغوی خبره موږ ومنو که نه تاسې په دې خبره باندې پوه شئ د حلاوت نه صوفیه کرام وایي حلاوت حسي مراد دی درېیمه خبره چې دا کفر کې واپس کېدل عود فی الکفر داسې بد ګڼي لکه اور کې چې واچولی شي
نو سوال به وارد سي چې عود بالکفر خو نو مسلم کې متصور دی او څه ته وایي انتقال من حال الى حال سابق حال سابق ته انتقال دې ته عود وایي نو مسلم چې مخکې کافر و اوس مسلمان شون چې اوس ورشي نو دې ته عود وایي او چې د مور پلار نه مسلمان پیدا یې هغې ته خو عود نه وایي او کافر شي نو عود خو یې ونه که خپل حالت ان یعود یې دلته څنګه ویلې تاسې په دې پوه شئ که نه ستئ تاسو به جواب وکئ دلته عود په معنا د انتقال او رجوع سره دی دلته عود په معنا د انتقال او رجوع سره دی بیا به په تاسو اعتراض وارد شي چې دا خو د سار بانک کې نوې ټپه وکړه عود په معنا د انتقال سره خو موږ چېرته نه دی لیدلی تاسو به جواب وکړئ تا نه دی لیدلی دی خو شته قرآن کریم کې الله وایي او شعیب علیہ السلام ته وایي وقال الذین نا په دغه کې څنګه دی وقال الملأ الذین کفروا من قومه لنخرجنک یا شعیب او لتعودن فی ملتنا او لتعودن فی ملتنا یا به زمونږ ملت تعود کې نو شعیب علیہ السلام خو مخکې د هغوی په ملت نه و چې بیا یې پریښه او عود به کې خو هلته تعودن په معنا د چا سره د انتقال سره پې پوه شئ که نه شئ دلته عود په معنا د انتقال سره بل یو اعتراض به په تاسو وارد شي چې درې څیزونه یې ذکر کړه د ایمان د حلاوت دپاره الله او د الله رسول به ورته محبوبي او د بنده سره به د الله دپاره محبت کوي نو دا دې کې تحلیه شوه تحلیه او کفر به داسې بدی شي لکه اور کې اچولې چې څنګه بدی شي دا تخلیه شوه او تاسو ویلي چې تخلیه مقدمه ده د تحلیې نه ولې ځکه دفع د مضرت اولاد د جلب د منفعت دلته خو تحلیه مقدمه که په تخلیې باندې که نه تاسو به جواب وکئ اول دواړه مقصود دي اول دواړه غایه ده د کفر کې واپس کېدلو دپاره غایه دا ده چې کفر ته واپس کېدل دې بدي شي د دې غایه دا ده چې د الله سره به دې مینئ او د مؤمن سره به دې د الله دپاره مینئ پې پوه شوئ او غایه چې کومه ده غرض په وجود ذهني کې مقدمي او په وجود خارجي کې مؤخري دلته په وجود ذکري کې مقدم که چې موافقت د وجود ذکري راشي د وجود ذهني سره اوس پې پوه شئ بس د درود شریف پنځم بحث مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره څه دی خصایل د ایمان ذکر کوي درې او وضع د باب هم د کتاب الایمان هم د دې دپاره د چې ایمان او د ایمان خصایل لوازم مقتضیات پکې ذکر شي نو مناسبت واضح دی درود شریف